حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کور تراغی خپلی بیبی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره کېناستو او د خپل بیبي ته وی خبر خو نه داسې یو وظیفه مې زده کړه چې ډیره د کمال وظیفه چا نه دی زده کوي د خپل جانان حضور علیه الصلاۃ والسلام نه مې زده کړه دغه بیبي تپوس کوي څه وظیفه ده ما ته لګاو خایا وی د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم نه مې واورېدل چې کله بنده ته څه تکلیف او مصیبت ورسي نو دغه د تکلیف او مصیبت په وخت کې دا دعا وغواړي اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها وی چا چې دا الفاظ اووی نو دل به الله په دې تکلیف راتلو ثوابونه ورکی اجرونه به ورکی او چې دا کم نعمت تلاړ د دې نه ښه بهتر نعمت به ورکی دا دعا تاسو مې زده کې د تکلیف په وخت کې وایي اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها پښتو کې دا معنا اللهم اجرنی فی مصیبتی یا الله دا کم تکلیف دې راته راوړ د دې اجر راکې واخلف لی خیرا منها او د دې په ځای ښه بهتر نعمت راله راکې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی دا وظیفه ما زده کړه ډېره زیاته خوشاله د مدینه جانان چې کوم وظیفه ویلې ده دې کې شک شوبه نشته خامخا به دا قبلیږي لگا زمانہ تیر شو زما خاون وفات شو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو نما اوی چې انا لله و انا الیه راجعون او دا انا لله نه پس دا وظیفه را تر یاد شو وی په خلی مې وی چې اللهم اجرنی فی مصیبتی یا الله اجر د دې مصیبت را کې صبر په کوم واخلف لی خیرا منها او مال د دې خاون چې وفا ابو سلمہ دنه بهتر خاون را کې دې پښتو کې دا مطلب چې کم نعمت لاړو د دینه بهتر نعمت راکې په خلی دا الفاظ زکه دا د حضور خودل شوی الفاظ دي خو یړه مې نه منله اړه مې وی چې د ابو سلمہ نه بهتر سړی ببل کم زوی چې ماته به ملو شي سوال نه پیدا کیږي چې داغه بشان بهترین خاون ماته ملو خو بیا هم د حضور الفاظونو ماوي دا الفاظ مې ډیر وي زمانہ تیرېده زما د خاوند د وفات عدت تیر شو دا غینه بعد حضور علیہ السلام زما کور دروازې لراغه دروازه او ټکوله دروازه مې پرانسته کوله مې کړه د الله محبوب حکم وای وی حضور علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې زرا غلم تا نستا رشتہ غواړم تا سره زه نکاح کول غواړم وی زما دا سوچ بالکل بدل شو چې چته زو او چته د دواړو جهانو سردار تا غواړي فورا می هغه دعا ذهن تراله اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها یا الله دې مصیبت کې صبر راکې او د دې نعمت رانوي د پځه خ نعمت ایمه چې زما د خاون نه افضل خاون به کوم زی هغه دعا رنگ دار وړ چې د خاون نه مې سل چند نه چې په بے مثال خپل خاون الله را کو حضور علیہ السلام چې داغه دعا برکت او مال داسې خاون په نکاح کو داغه په دنیا او په آخرت کې مثالونه نشتا نو تاسو بم چې د الله پاک کم نعمت درنے والی نو هغه وخت کې تاسو انا لله نه رستو اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها دا الفاظ ډیر وای پدې به تاسو له بهترین نعمتونه الله نور درکړي مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے